بل یو انسان د معذوره ده، یو انسان د زخمی ده، یو انسان د سلسل بول بیماری په لګیدلې ده. مثلا هر یو ملت نه بعد د دنه یو قطره د میتازو وزي، ضعیف سی انسان، کمزور سی، بیمار سی، د بیماری له وجې سی د اندامونه کمزوري سی، بیا هغه خپل هغه بول نسی کنټرول کولای. د دغه مسلمان لپاره د اودس کولو کومه طریقه شریعت رایج کړی ده؟ یو مسلمان د هوا زیاته خارج کی ځوانه کنټرول کولای، اودس نسی خپل حفاظت د اودس نسی کولای. د شریعت د اودس کولو د لمانځه کولو سرنګ حکم کړی ده. یو انسان د پزې ویني کیږي یا د اندام یو زخم یې دغه همیشه 24 غنټې رواني، نو تیر به ایزي، وینه تیر به ایزي، هغه مسلمان به اودس او لمونځ په کومه طریقه سره کی؟ هغه انسان سے معذوری د دنه متازی به ایزي، د متازی په اختیار کې نه، هر ملت نه بعد د دنه ساس کې د متازو خارج کیږي، د جسم د زخم نه ګندګي وزي، نه وزي، هغه وینه تیر راوزي، یا د پزې نه هغه وینه به ایزي. شریعت دغه حکم کړی دی چې دغه انسان به د هر لمانځه لپاره ځان ته اودس. لیکن یو اودس یې یو ری وکویا، اگر که دغه ګندګي د زخم نه جاری، دغه وینه د زخم نه جاری، دغه وینه د پزې نه جاری، که دا وینه جاری هم وي یا دغه متازو ساس کې جاری یا دغه هوا جاری، باوجود د دغه جاریوالي نه د لمونځ ادا کیږي. لیکن کوم وخت لپاره چې اودس کړی ده، په هغه وخت کې سدای که نوافل کی، تلاوت کی، د تهجد وخت ده، دغه ټول منځونه په دغه یو اودس باندې ادا کولای شي. لیکن بل وخت لپاره به بیا ځان ته اودس کی. مثلا یو سړی د دغه سي معذوره ده، بیماری لري، سلسل بول بیماری لري، یا زخم د جاری ده، نه کنټرول کیږي وینه، د اودس د مازدیګر د پاره وکړو، اوس د مازدیګر نه مخکې د 4 رکعاته نفل کوي، وینه جاری ده، یا هوا دغه سي خارج کیږي، یا د متازو ساس کې خارج کیږي دغه د رواني. لیکن شریعت حکم کړی د دای به دغه لمونځ جاری ساتي، په دغه باندې فرائض کولای شي، په دغه باندې قرآن مجید مسح کولای شي، اخیستلای شي، قرآن مجید تلاوت یې کولای شي، په دغه باندې طواف کولای شي. هغه احکامات د شریعت چې دی او بیا اودس سړی لپاره ناروا دي، د دغه معذوره سړی لپاره په دغه اودس سره دغه ټول احکامات روا دي. یو انسان د مثلا اوس فورا دته په لمانځه کې یا د لمانځه نه مخکې دته زخم سوی، هغه زخم ناوینه جاری ده، شریعت د حکم کړی ده چې دی د فورا اودس نه کی، دی د فورا لمونځ نه کی، انتظار دی وکړي، کیدای شي دغه وینه په اخري وخت د لمانځه کې ودرېږي، دغه وینې د دی کوشش وکړي چې دی په اخري وخت کې لمونځ کوي. مثلا دغه د ماسپښین لمونځ په 3:30 بجې قضا کیږي، په پاو باندې 3 بجې د دی دغه لمونځ ادا کړي، کیدای شي په دغه وخت کې د دغه وینه ودرېږي، نو صحیح کامل طهارت باندې به دی لمونځ ادا کړي. او که چیرې په اخري وخت کې هم وینه ونه درېده، دی د لمونځ وکړي، په هغه باوجود د دې نه چې د وینه جاری ده، دی د لمونځ ادا کړي، الله رب العزت یې قبلوي.